ابراهیم علیه السلام د دویم دا حکم وشو چې ته د خلکو ته اعلان وکړه د حج د فرضیت. نو ابراهیم علیه السلام هغه وخت کې خدا بیت الله شریف د خوش علاقه خو ټول ځنګلې وي. نو ابراهیم علیه السلام الله تعالی د عرض وکړو چې الله تعالی دا خو ځنګلې دي او دلته کې څوک انسانان نشته دي، دا زناورو ته د حج اعلان وکړه. نو الله تعالی ته فرمایل ته اعلان وکړه رسول زما کار. نو ابراهیم علیه السلام حجر اسود ته وختو او اعلان وکړو او یادا بعضی روایتو کې جبل ابي قبیس ته ور وختو او د هغه ځای نه اعلان وکړو او هغه اعلان الله تعالی تر قیامت پورې ټول خلکو ته راورسه. د دې وجه نه علما وایي چې چا دغه آواز اورېدی دی او لبیک پې ویلي دي نو هغه به الله تعالی حج له خامخا بوځي، او چې چا لبیک نه دي ویلي نو دی حج له بیا نشته، د دې قسمت کې حج نشته. نو چې چا لبیک ویلي نو الله نه دعا کوو چې الله تعالی چې زمونږ د روحونو چې کوم دی او مونږ لبیک ویل چې الله تعالی خو بوځي. نو چې چا دغه آواز اعلان د ابراهیم علیه السلام اورېدلی دی او لبیک یې ویلي دي نو هغه به الله تعالی حج له بوځي او دوی به د هر لرې ځای نه راځي او دلته به د حج دا فریضه چې کوم دی ادا کوي. دا حکم الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وکړو. نو پیدې دواړه د مراد دي، دنیوي پیدې د مراد دي، اخروي پیدې د مراد دي. اخروي پیدې خو ډېرې زیاتې دي. یو حدیث مبارک کې راځي چې څوک د الله تعالی دپاره حج وکړي، څوک د الله تعالی دپاره حج وکړي نو دی وي د ګناه نه داسې پاک شي لکه څنګه چې یو ماشوم د مور نه پیدا شي او په دغه ټیم باندې دی د ګناه نه څنګه پاکي دغه شان د حاجي صاحب د ګناه نه پاک شي. نو دی اخروي پیدا شوله او وعید هم ډېر سخت دی. نبی علیه السلام فرمایي چې چا باندې حج فرض دی د وسوي د خرچې وسیوي د تلو راتلو وسیوي، یعنی د باندې حج فرض دی، دومره پیسې ورسره شته دي چې دی حج کولی شي او دلته کې د ده په ذمه باندې شانان نفقه ده د هغې پیسې ورسره هم شته دي او دی حج کولی شي او د حج نه کو. نو نبی علیه السلام فرمایي خپله یې خوښه ده کو یهودي مري او کو نصراني مري، یعنی مسلمان به نه مري. څومره سخت وعید دی. نو فایدې شته دی دنیوي او اخروي پیدې دغه شولې. دنیوي پیدې دا دي چې په لاره باندې ځي لرې سفرې دي نو ډېرې زیاتې پیسې به یې لګي. نو چې پیسې لګي نو په لاره باندې دي تجارت هم کولی شي، تجارت پکې هم جایز دی په شرط دا دی چې تجارت مقصد نه وي، ضرورت وي، مقصد حج وي او په لاره باندې ځي سیز علي او خرڅي پخوا خو پیاده سفرې وي نو خلک په لاره باندې تلل سیزونه به یې اخیستل او خرڅول به لاره باندې به ډېره لویه منافع وکړل. نو دی دنیوي پیدا شوله. او بله دا چې دی ډېر رقم خرچ کړي نو دا د تجربې نه ثابته خبره ده چې دا سړی به الله تعالی غریب کوي نه، دی به د حج نه وروسته مالداریږي غني کېږي به خو دی به غریب کېږي نه. عقل خدا وي دي پیسې خرڅ دی پکار ده چې دی غریب شي، دی به الله تعالی محتاجه کوي نه. د دې حج یو پیدا دام د دنیوي معلوم ورځو نه مراد د ذوالحجې لسمه، یولسمه او دولسمه ده. زمونږ د احنافو په نسبت باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې دا درې ورځې په دې کې قرباني کېږي، په لسمه ورځ باندې، یولسمه ورځ باندې، دولسمه ورځ باندې، یعنې د اختر لومبنۍ ورځ او دویمه او درېیمه. او امام شافعي صاحب وایي چې څلور ورځې ته مراد دي د ذوالحجې، یعنې د اختر لومبنۍ ورځ، دویمه ورځ او درېیمه او څلورمه ورځ په دې باندې د امام شافعي صاحب په نسبت باندې قرباني کېږي د څلورو واړو ورځو کې. نو د دې نه دغه ورځې مراد دي د زناورو نه چې کوم زناور الله تعالی دې ته ورکړي مراد ته قرباني ده. نو چې د ذبح په وخت باندې دي د الله تعالی نوم والي د بت نوم به چېرته وایه نه دي، ځکه بیا خو ذبیحه مرداره ده، حرامه ده چې د بت نوم یې پرې واخیستو. هغه چې کوم دی غوا او میخه ده، اوښه ده او دغه رنګه چې کوم دی ګډه بیزه ده، دا قسمه چارپایان دي په دې باندې قرباني کېږي. نو چې په دې باندې د ذبح په ټیم باندې په دې درېو ورځو کې د الله تعالی نوم والي بسم الله الله اکبر پې ووایي، د الله نوم به واخلي، د غیر الله نوم چې واغسته بس مردار شو، په هغه محتاجه فقیر باندې اخروي. نو دا مستحب دي چې په خپله اخري او په محتاجه فقیر باندې اخروي، په خپله خوراک او په محتاجه فقیر عاجزانو باندې خوړل دا مستحب دي. نظرونه منلي یا په ده باندې د څه وجې نه دم راغلی وي، دم پې راغلی وي، قرباني پې واجبه شوي وي یا واجب قرباني ده
او یا ته مراد دم ته مراد کېدلی شي داسې کوم دی څه دغه یې وکړله جنایت یې وکړو په حرم کې یو څیز ووجو یا چې کوم دی د حرم ونې وواله یا چې کوم دی بل داسې یو جنایت وکړو نو د هغې مناسب خپل څاروي دي بعضو کې چې کوم دی بیزه واجبېږي بعضو کې چې کوم دی غوا واجبېږي بعضو کې اوښ واجبېږي نو خپل مناسب چې کوم دی دم په ده باندې واجبېږي او یا دا چې دی یو څیز نظر کړی دی نظر یې منلی دی نو چې نظر یې منلی دی نو دې کې بیا یوه مسله دا ده چې د منختې څیزو دا نه بیا په مالدار باندې خورولی شي منختې څیزو نه دې په خپله باندې خوړلی شي چې کوم څیز منخت ته زموږ غلط رواج دی خلک ومني دیګ وي دیګ مې منلی دی نو دیګ ومني نو هغه دیګ بیا راوړي نو مالداران یې مخوري په خپله دې مخوري حالانکې چې کوم څیز ته ومنو منخته چې ورته مونږ وایو نظر چې ورته ویلی شي نو د دې حق صرف مسکینان دي محتاج غریبان هغه څوک به دا خوري چې په هغې د زکات مستحق وي د زکات ته اغستو مستحق وي صاحب نصاب کس به دا نه خوري سیدان به نه خوري مالداران به نه خوري دا به غریبانان خوري چې څوک د زکات مستحق وي نو کو نظر یې منلی نو هغه نظر به چې کوم دی پوره کوي بلا دې پوره کړي تاسو طواف وکړئ طواف دې نه طواف زیارت دغه مراد دی طواف زیارت ځکه دا فرض دی که نه رکن دی نو دا ته مراد دی چې تاسو طواف زیارت وکړئ د بیت الله شریف تاسو طواف زیارت وکړئ نو طواف زیارت چې کله وکړي نو دا رکن دی فرض دی دا د فرض پوره کړلو لومبنی رکن دغه دی وقوف عرفه او دویم بیا چې کوم دی طواف زیارت دی نو دا طواف زیارت مراد دی